السلام علیکم ملګرو. جنید خان محمد عامر چې څومره هم فینز دي ای د لپاره خوشخبری ده چې محمد عامر ته اخر د پی سی بی د طرفي ان او سی ملو شو. ډیر مشکلات د ډیر تکلیف نه پس محمد عامر ته ان او سی ملو شو او اوس په ټي 10 لیګ چې کوم په دوبۍ کې شروع دی هغه کې گیم کول شي. محمد عامر د ټي 10 لیګ چې کوم ټیم د بنگلا ټایګر ای سره شامل دی، سره په سکواډ کې دی. یو دوه میچز کې هغه نو په دی وجه نو چې ان او سی ورته نو ملو، اوس ولای ان او سی ملو شو چې کامینګ څومره هم میچونه ای کې به محمد عامر گیم کول شي. دینه پس بنگلاديش پریمیر لیګ دی هغه کې هم محمد عامر گیم کول شي، ان او سی ولا ملو شوی ده. اوس پرا شو خبره وکړو د رمیز راجا حواله سره چې رمیز راجا ولی ان او سی نو ورکول پاغه باندې ما یو ډیټیل ویډیو پرون هم جوړ کړو چې تاسو سره ما پورا ډیټیل شریک کړو چې رمیز راجا ولی محمد عامر ته ان او سی نو ورکړي. اوس که ان کیس محمد عامر ته ان او سی نو ملو نو څه چل بکیدو هغه ما هم پرون ویډیو کې ډیټیل کړو. یو ځل به بیا خبرو کو چې چېرې محمد عامر ته ان او سی نو ملو نو محمد عامر به پاکستان کرکټ بورډ سره خپل تعلقات هر څه ختمول، د پی ایس ایل نه به هم ریټایرمنټ ایستو چونکه پی ایس ایل کې محمد عامر د کراچي کینګ د ټیم حصہ ده. کراچي کینګ چې کم کیپټن دی وسیم اکرم هغه محمد عامر ډیر زیات سپورټ کوي، خو بیا هم هغه به د پی ایس ایل نه کچره ان او سی ولا نو ملو شي نو محمد عامر به د پی ایس ایل نه ریټایرمنټ اعلان کولو، پاکستان سره بیخي تعلق ختمولو. پاکستان نو بیخي کې دی چې بیا کرکټ د پاره هغه بل ملک لدلو، د بل ملک نېشنلټي بیشته که هر ملک لدلو، که انګلند لدلو، امریکا لدلو، امریکای لدلو، نو خو لډیر په منډه باندې نېشنلټي هم ورکول. او تاسو لا پته را چې امریکای ولا کرکټ ټیم هم جوړ کړی دی نو ای کې دی خپل ټیم کې هم ایستلو نو بیا به عامر د پاکستان نه بیخي کټ کېدو که ان او سی ولا نو ملو. ځکه محمد عامر چې کم کیریئر دی هغه کرکټ دی، اپ کرکټ باندې ډیپندنت دی، هغه اوس که پیسې ګټي د کرکټ نه به ګټي. نو که په پاکستان کې هغه ان او سی نه ملاوي دا او پاکستان کرکټ ټیم کې سلیکټ کېدو نو خامخا هغه بیا پاکستان پر خو بل ملک لبرلو بل ملک لا چریتلې وي نو بیا محمد عامر ډېر زیات پیسې ګټلې شي. چې محمد عامر له د بل ملک نېشنلټي ملو شي ولا که د انګلند یا د امریکا یا د بل ملک نو هغه بیا آی پی ایل کې هم گیم کول شو. که آی پی ایل یو دوه سیزن محمد عامر وهلی وو، یو دوه سیزنو کې محمد عامر گیم کړو نو هغه پکې دومره پیسې ګټلې شو چې ټول عمر په دغه کار روانې دي شو. خو چون کې دا پی سی بی د پر د بدنامي خبره و چې د پی سی بی یو پلیر به پاکستان پر دی او بل ملک لزیا به د بل ملک ټیم کې شاملېږي، د پاکستان د بدنامي خبره و. نو رمیز راجا اخر بس پل هارو منلو او محمد عامر ته ان او سی ورکا. محمد عامر اوس آزاد دی، هغه په هر لیگ کې گیم کول شي د پاکستان د طرفه ایز ا پاکستانی پلیر، هغه اوس په هر لیگ کې گیم کول شي. نو دا محمد عامر فینز لپاره یو شاړ غونډه ویډیو ما جوړه کړه ځکه ډیر زیات خلک په محمد عامر باندې خفه، ډیر زیات په خوشاله چې دی ولی لکه مطلب د پاکستان کرکټ بورډ چانس هم ورکو د افیکسینګ نه پس او د بیا هم پاکستان کرکټ بورډ پس خبرې کوي. ډیر خلک په خفه، ډیر په خوشاله. خو اوس اخر محمد عامر ته ان او سی ملو شو او هغه گیم کول شي او د پاکستان سپر لیګ حصہ به هم وي. د ویډیو کتر ډیر زیات مننه. ویډیو مخکمل ګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډیر زیات مننه. والسلام.